یا امام صاحب تا ډیرو زخمو ته یا امام سلام تا وینو قدرو ته بغداد پلنې څنګه یا خیب نواوي بغداد پلنې څنګه یا خیب نواوي یا امام سلام تا زخمی اسوتا یا امام سلام تا وینو قدرو تا څه هغه رابطه څه جوړه شوې ده هغه کار د امامت دی و د امام دی دا ځکه مهم موضوع دی اساسي موضوع دی تاسو سترګې وغړئ واسطه دي اندغه شونه اندغه وجود رابط څه مو تاسو فلسفه کې کوم اشنایات کې ځز سوره ور باندې پیغام کچېره وجود رابط او چات کې دغه نظام نه کچېره د کائنات نه هغه نظام هغه کاس هغه خستی هغه رابط ته هغه او چات کې لولا الحجه لصاحت الارض باهلها کچېره امامت دغه دنیا نه دغه کائنات نه دغه جهان نه دغه ممکن الوجود نه کچېره امامت او چات کې به دغه دنیا ان ستایو ان کې ختميږي دغه دنیا پس دغه دنیا نن بقی ده ای دغه دنیا د بقا سبب څه بلل شوی ده ای دغه دنیا څه دغه استمرار پیدا ووي دغه دنیا څه نبض وي نفس وي دغه سلیوي وچوي دغه دنیا څه نن روانه جوانه ده متغیر کیږي ای و حالت نه بل حالت کیږي شپه کیږي او ریز کیږي دغه وجه چې شه د امام برکات دغه امام او د امامت برکات څنګه قرآن ور باندې گواه ده محمد انتم سبیل الاعظم زیارت ناحیه وکسا انتم سبیل الاعظم و انتم صراط الاقوام تاسو سبیل اعظم یعنی زیارت ناحیه امام هدی علیه السلام نه نقل شوی ده د اهل بیت او هغه فضایل بیانېږي انتم سبیل الاعظم سبیل اعظم تاسو یو صراط اقوام تاسو یو کچیر سترګي وغړوي هم د سبیل معنا باندې انسان سوچ وکي هم د صراط معنا باندې بیا سوچ وکي انسان ته پته لګیږي د اهل بیت او مقام دی چې توجه مده ما سره د سبیل و د صراط منځ فرق دی سبیل څه ته سبیل کچیر قرآن ته سترګې وغړوي کیدای شي سبیل یقینا قطعا سبیل جمع صورت کې راغلی دی قرآن کې بیان شوی دی نه غواړم هغه عرض کوم وخت نشته دی مختصر عرض کوم سبیل یعنی کیدای شي خلکو ته مختلف لیارې میلو شي مختلف مذهبونه مختلف مسلکونه مختلف لیارې اختیار کی غایت لپاره هدف لپاره رسیدل لپاره دته د سبیل نه ویل شي کیدای شي د ټول لیارې خود درست نشي کېدل سبیل یعنی جمع صورت کیدای شي متعدد لیارې کیدای شي اما صراط کومه د صراط قرآن کې سترګې وغړوا حدیثو کې سترګې وغړوا صراط هیڅ کله جمع صورت کې ته نشي پیدا واله یعنی صراط هغه لیاره ده څنګه ډایرکټ خداوند متعال تر رسوي هغه چا ولا لیاره ده هغه د علی ولا لیاره ده صراط اقوام علی ده صراط نه مراد که تسترګي وغړی تفسیرونه بیان شوی دي صراط مستقیم نه مراد صراط اقوام نه مراد که مفسرین تسترګي وغړوي دا غوي تفسیرونه و چاتګي ته به واضح شي چې هغه بیان ده چې صراط نه مراد هغه د علی ذات ده دا امامت ده لولا الحجه لصاحت الارض باهلها دا وجود ربته دا فیاض مطلق منځه و د مخلوقات منځه کوم ربته ده دا خالق دي یو مصیبو کې ځنه جملې دي څنګه استعمال شوی دي هغه نه یو شای څه استعمالېږي هغه کسر استعمالېږي یعنی دی وشي متعدله کسر معنی تاسو ټول پوهیږئ اولین شاید هغه مصیبت سره غلی دی هغه ما تاسې ورمنې بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها باندې راغلی دی کسر زیل اوها چې کله بیبي مدینه کې د در و دیوار منځه راغله بیا یې پهلو شکسته شولو
یعنی د بدن نه کوم پهلوی وو هغه مات شول. ساده پښتو کې بیان تاسې علمایو. دویمه کومه هستی دی چې هغه ته دغه لفظ استعمال شوی دی، هغه موت ان دغه غریب مولا دی، موسی کاظم علیه السلام مولا دی. هغه جمله زنده غواړم ټولې عرض کوم، قسم په خدای دی کیدای شي بیبي جوار کیم، بیبي ته وضعیت ورسیږي خودو را بوایم المعذب هغه امام چې هغه عذاب شولو اذیتو کې واچوی شو چی شره زندانو سره خودسې زندانو کې قسم په خدای دی چې هارون رشید یوه ورځ خپل محلې باندې خپل کور کې ولاړ دی، سترګې د غړوي چې زندان کې کار زندان کې تیارو کې سترګې وغړولې، یوه توره پرده یې ولیدله. چونه پښتنه وکړه دغه توره پرده دی که زه د توره پرده کسم؟ ویله نه توره پرده نه دی، کوم هغه د هغوی نه پښتنه کوي محافظین دی. ویله دا څوک دی؟ ویله دا موسی کاظم مولا دی. زه نه پوهېږم چې مولا هغه وخت کې څنګه عبادت کول او زندان کې کار نه تاسې خپله پوهېږئ، ظلمات باندې تاسې خپله پوهېږئ چې مولا رونایي نه لیدله. خو دغه ځای کې یوه جمله مولا ته استعمال شوي ده ډېر معذرت سره، هغه ده چې د مولا د خپو والا ساک مات شولو ډېرو زنځیرونه.